سوال درکړل شوی دی، یو ملګری دی هغه وایي زموږ په کور کې د لیټرین اتفاقا داسې جوړ کړی شوی دی چې د هغې کموډ شرقن او غربن لګولی شوی دی. نو د قضای حاجت په وخت کې هغه مخ چې کوم دی هغه قبلې طرف ته راځي، نو دې کموډ سره څه وکړو؟ د کموډ بدل کو یا څه بله طریقه اختیار کو؟ د دې جواب دا دی چې دا خانه کعبه شریف چې کوم دی دا د الله رب العزت د عظمت او د کبریایي د لوی شان مظهر دی، او دا د الله رب العزت په شاعرو کې یو اهم شعار دی. دې وجې نه شریعت د دې د عظمت ډېر لحاظ ساتلی دی، او حتی الامکان د دې ادب احترام د هر مسلمان لپاره ضروري دی. دې وجې نه قضای حاجت په وخت کې قصدن تا ته ښه پته ده چې دا زه مخ یا شا قبلې طرف ته زما راځي، قصدن مخ کول یا شا کول قبلې طرف ته، دا فقهای کرامو مکروه تحریمي لیکلي دي، سخته ګناه فقهای کرامو لیکلې ده. او که ممکن وي نو د کموډ دا رخ چې کوم دی دا بدلول پکار دي، یا د قضای حاجت په وخت کې یو داسې طریقه اختیارول پکار دي چې په هغې سره د ناستې په حالت کې نه مخ قبلې ته راشي او نه شا راشي. ځکه حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام روایت نقل کوي چې کله تاسو د وړو بولو یا د غوټو بولو د قضای حاجت دپاره ځئ، نو قبلې طرف ته مه شا کوئ او مه مخ کوئ. نو دې نه موږ تاسو له ځان ساتل پکار دي.